أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء صم بكم عمي فهم لا يعقلون. مخکی آیات کې الله رب العالمین دا بیان کړه چې مشرکانو لکله دعوت ورکړی شي چې اتباع د ما انزل الله کوي، الله رب العالمین چې څه نازل کړي د هغې تابعداري وکړي، نو هغې دا دعوت رد کوي او د دې په مقابله کې هغې وایي بل نتبعو ما الفینا علیه آباءنا، چې منګه تابعداري کوو د هغه څه چې موږ خپل مشران په هغې باندې لیدلی دي. د مشرانو د پلار نیکو د لیډرانو تابعداري کوو د هغې خبره منو، یعنی دیو د خپلو مشرانو انده تقلید ړوند تقلید کوي بغیر د دلیل نه په هغې پسې رواني. نو اوس په دې آیات کې الله رب العالمین د دیو مثال ذکر کوي چې دیو لا یعقلون دی، بی عقل دی، قلیل الفهم دی، یعنی نافوی دی. مطلب د آیات دا دی په دې کې الله رب العالمین د کافرانو تشبیه د زناورو سره ورکړله، د څاروو سره ورکړې ده چې څنګه شپنکې کله خپلو څاروو ته آواز کوي نو هغه څاروي صرف آواز اوري لیکن د هغې په معنی باندې نه پوهېږي. الله وایي بعینه دغه حال دی د کافرانو چې الله رب العالمین دیو له حق او هدایت لارې ته رابلي، الله ورله دعوت ورکوي حق طرف ته، هدایت طرف ته. قرآن کریم نازل کړی دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم هغې ته صفا صفا دا دین بیان کړی دی، دا قرآن ورته بیان کړی دی، دا حدیث دا مسلمانانو ته واضح بیان شوي دي، لیکن هغوی د بدقسمتۍ په وجه په هیڅ باندې نه پوهېږي. هسې یوازې په غوږونو باندې لګي لیکن په مقصد باندې نه پوهېږي چې دا موږ ته څه ویلی کېږي، دا کم طرف ته روان یو، دا څه دعوت موږ ته کېږي. ځکه چې د صحیح عقل نه محرومه دي، هغې د حق اورېدو نه کاڼه شوي دي، چاړهګان دي، د حق اواز جواب نه ورکوي، ړانده دي چې زرګونه دلیلونه د هغې مخې ته تېرېږي لیکن هغې طرف ته دوی هېڅ توجه نه کوي. نو په دې کې تقدیر د عبارتونو چې کوم دی نو هغه داسې جوړېږي چې مثل داعی الذین کفروا، مثال د دعوت کوونکي د کافرانو ته، یا مثلک و مثل الذین کفروا، اے پیغمبره یا اے داعی ستا مثال او مثال د کافرانو دا پشان د شپنکی او د ګډو بیزو دی. داعی دعوت ورکوونکیا، پیغمبر استا مثال د شپنکی دی او دا کافران د مشرکان دا ګډي بیزی دی. یا مثل الذین کفروا حین ینادون کمثل دواب الذین، یا دواب الذی یعنی مثال د کافرانو کله چې دیو ته الله رب العالمین طرف ته دعوت ورکولی شي، ردیو مثال پشان د ګډو بیزو، هغه ګډو بیزو د هغه شپنکی دی چې هغه شپنکی ورته آواز کوي لیکن دیو په دې باندې نه پوهېږي. دویم دا مثال د مشرکانو د خپلو باطلو الهو نه د بلنې او د مدد غوښتلو دی. دا دی مثال مختلف طرفونه دي. دویم دا چې دا مثال د مشرکانو د خپلو باطلو الهو نه د بلنې او د مدد غوښتلو دی. یعنی دا مشرکان چې کله خپلو الهو ته آواز کوي نو دا داسې مثال دی لکه یو سړی خپلو ګډو بیزو ته آواز کوي او ګډې بیزې اگر چې آواز او چغه اوري لیکن هغه پې پوهېږي نه، هیڅ جواب او پیدا نه ورکوي. دغه شان د دې مشرکانو دا باطل معبودان دا هیڅ نه اوري، دیو له هیڅ پیدا نشي ورکولی، د دیو حاجات نشي پوره کولی، آواز یې ضایع دی، هسې به ځان ستړی کړي لیکن کار به یې ونه شي. ګوره دلته تشبیه په ټولو امورو کې نه ده بلکې تشبیه د مرکب ده، د مرکب سره، یا تشبیه ده په ضایع کېدو د آواز کې چې څنګه ګډو بیزو ته چې دا آواز ضایع دی
نو دغه شان د کې دیو چې خپل دی بت ته غیر الله ته دی مړی ته आवाज کوي نو دام ضایع دی. نو دلته بیا تقدیر د عبارت داسې جوړیږي چې مثل الذین کفروا فی دعوتهم الالهه یا فی دعوتهم غیر الله. د کافرانو مثال پر ابللو د دیو کې غیر الله ته داسې برباد دی لکه څنګه چې आवाज د شپنکی ګړو بيزو ته برباد دی چې هغه ګړي بيزي په مقصد باندې خفيږي نه صرف وایي چې आवाज وشو. نو داعی تشبیه د आवाज کون کې سره شو او دغه شان د معبودانو د دیو د بوتانو دغه شان د کې داغه مړو باباګانو داغه تشبیه د आवाज کلی شوی سره ورکلی شو. او د دې مثال تشبیه مفردم اغدا ده چې کافران پشان د بهایمو دي پشان د څارو باندې دي او کم داعی کم دعوت ورکون کې چې دیو نه غلارې ترابلی هدایت ترابلی هغه پشان د شپن کې دي چې ګړو بيزو ته आवाज کوي او نه غلارې ترابلی. نو دعوت ورکون کی داغي مثال پشان د شپن کې باندې شو. کم دا کافران دي ظالمان دي او مشرکان دي نو ردیو مثال پشان د ګړو بيزو باندې شو چې داعی دیو هدایت ترابلی پشان د هغه چغي او आवाज چې ګړو بيزو ته کم کولې شي. او د کافرانو صرف را بلل आवाज باندې پویدل د پشان د پویدو د څارو دي چې صرف د आवाज کون کی आवाज باندې پویږي او د مقصد نه خبر نه دي چې څه مقصد دی. دریم مطلب د دې مثال دام علماو ذکر کړی دی چې دا مثال دی د هغه چا چې تقلید کوي د خپل مشرانو تابعداري کوي خو په ناحق باندې. یو تابعداري ګوره مخ کی آیات کې داغي وضاحت ما کړو چې یو د چا مشري او هغه د قران د حدیث موافق خبره کوي دیندار دی او دا رنګ د دین موافق چلیږي داغه تابعداري وکا. خو یو هغه دی چې هغه د دین نه هټ کر په بل طرف باندې روان داغي تابعداري نشته. نو دا مثال دی داغه چا چې تقلید د مشرانو کوي تابعداري د مشرانو کوي او داغي د حقیقت نه خبر نه. د دې مثال د سیده لکه ساروی چې د شپن کی په आवाज باندې आवाज اوري خدای په حقیقت باندې نه پويږي. نو دغه شان دیوم در خپل مشرانو د حقیقت حال نه خبر نه دي چې آیا هغه کې عقل او هغه کې هدایت او هغه کې علم او کنو پکې. یعنی مثل استدلال الذين كفروا بآبائهم كمثل الذي ينعق. مثال د دلیل نیولو د کافرانو په خپل مشرانو د داسې دی لکه आवाज د شپنکی خپل څارو ته دام عبس دی بے پیدې دی او هغه आवाज کولم عبس دی بے پیدې دی. څارویم په حقیقت د आवाज باندې نه پويږي او دا کافرانو د خپل مشرانو په حقیقت باندې نه پويږي. نو الله تبارک وتعالى په دې آیات کې فرمایي ومثل الذين او مثال داغه کسانو کفرو چې کفر کړي دي کمثل الذي پشاند مثال داغه کس دی ينعقو چې आवाज کوي بما اغه چاته لا يسمعو چې ناوري الا دعاء مگر بلنا ونداء او چغا. ګور دلتا ينعقو راغين ينعقو نعيق چې کوم دنو د شپن کی आवाज ته ویل کیږي چې کله سارو ته کوي. بما لا يسمعو د دینه مراد ساروی دی ګړي بيزي وغيرها. دعاء او نداء دعا نزدي आवाज ته ویل کیږي او نداء د لری आवाज ته ویل کیږي نه چغا. ورپسې الله وای سمون کان دی دیو بوکمون چاړاګان دی عميون لاند دی. یعنی دیو د داعی او د دعوت ورکون کی خبره زکه نه منی چې الله ول د علم ټول اسباب بن کړی دي د دیو د بدبختی او د زد او د عناد د وجنا. الله په هم لا یاقلون نو دیو کی عقل نشتا. دیو په خپل بی عقلی کی د مشرانو په روان دي د مشرانو په حال باندې سوچ نه کوي چې هغه څنګه تیر شوی دي یا دا چې اسباب د علم ته الله واغستل نو عقل املاړ ختم شو. او مشرک دغه شان بی عقلی د دماغو کې غندونی عظیم خالق پریدي الله رب العالمین پریدي او کمزوري مخلوق ته आवाजونه کوي نو دا بی عقل دی. الله سمون کان دی دیو د حق د اوریدونا بوکمون چاړاګان دی د حق د ویلونا
عمیون لاندې دي د حق د لیدلونه فهم لا یعقلون نو دیو کې عقل نشتا دیو نه پوهیږي ترجمه دوباره ووري ومثل الذين ومثال دا کسانو کفرو چې کفر کړي دي کمثل الذي پشان د مثال دا کس دی ينعقو چې आवाज کوي بما اغه چاته لا يسمعو چې ناوري الا دعاء مگر بلنا ونداء او چغا سمون کان دی دیو د حق دا اوریدونا بوکمون چاړاګان دی دیو د حق دا ویلونا عمیون لاند دی دیو د حق د لیدلونا فهم لا یعقلون دیو کی عقل نشتا دیو نه پویږي سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك